د یوسف علیه السلام دوه میندې وي د یعقوب علیه السلام دوه بیبیانې د یو نوم لیا و لیا بنت لیان لیا لور د لیان چې کله هغه وفات شو نو د هغې ړومبۍ بیبي نه د یوسف علیه السلام د ړومبۍ مور نه لس بچي یعنې لس نارینه اولاد وو بیا چې کله هغه وفات شوله نو یعقوب علیه السلام د هغې د بلې خور د راحیل سره چې کوم دی نکاح وکړله نو د هغې راحیل نه بیا دوه بچي یو یوسف علیه السلام یو بنیامین نو یوسف علیه السلام خو مخکې تیر شوي دی خوب لیدلی چې ما ته 11 ستوري یو نور او یو سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي نو پلار یې منع کړو چې دا خوب دی رونو ته مه بیانوه پلار یې منع کړو چې دا خوب دی رونو ته مه بیانوه ځکه چې دا ته بیان کې نو هغوی به په دې تعبیر باندې ورځي چې تا ته به الله تعالی لویه مرتبه درکړي نبوت به درکړي بادشاهي به درکړي نو لہذا تا سره به حسد پیدا شي د هغوی تا ته به نقصان ورسي خو تفسیر قرطبي لیکلی دی چې دا خوب یې د وروڼو ته بیا په څه طریقه باندې ور رسېدلی نو دا وروڼه یې رالل او دوی چې کوم دی مشوره وکړله په خپلو کې چې ګوره موږ لس ځوانان یو او مضبوط یو مشران یو د پلار مټ یو د پلار خدمت هم کولی شو ګټه وټه هم کولی شو او بنیامین او یوسف علیه السلام دا هم ماشومانان دي نو په کار خو دا وه چې د پلار زموږ سره محبت زیات وي نو په ځای زموږ د کشر رور یوسف علیه السلام او بنیامین سره ډېر محبت کوي حالانکې هغوی ته خو دا پته نه و چې دا محبت د کومې وجې نه دی هغه خوب لیدلی و چې دا پیغمبر جوړیږي او دې ته به چې کوم دی الله تعالی بادشاهي ورکوي یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام ته خو دغه مرتبه معلوم و د هغې د وجې ولا قدر او عزت کو او ډېر به پرې خفه کېدو نو دې وړه کې دا ټول راغونډ شو مشوره یې وکړله چې یاره زموږ دا پلار زموږ سره محبت دومره نه کوي څومره چې د یوسف علیه السلام او بنیامین سره کوي داسې کار به وکړو چې د یوسف علیه السلام به په بانه باندې د دې پلار نه بوځو او قتل به یې کړو چې دا مخه موږ ته اوزګار شي دا پلار بیا موږ سره محبت کوي او دویم یهودا چې و دا پکې مشر و نو ده پکې دا مشوره ورکړه چې یاره قتله ولې نه دي پکار دا خو ماشوم دی نو که دې مونږ قتل وکړو د الله تعالی ذمه دار به پاتې شو داسې به وکړو چې یو وچ کوی ته به یې ورلړه کړو داسې یو ګمنام کوی به وګورو او هغې ته به یې ورلړه کړو یو لرې علاقې ته به یې بوځو هلته به یې پرېږدو یا دغې کوی ته به یې ورلړه کړو چې د مار او لړم به یې وخوري مار به ول ټک ورکړي مړه به شي په خپله باندې مونږ به یې بدنام نه شو خو لهذا په خپله باندې قتلولی نه شو نو دوی دغه تدبیر جوړ کړو او پلار له رالل او پلار ته یې ویل چې یاره پلاره داسې کار وکړه چې تا ته مونږ څو پیري ووایي ته مونږ سره دا یوسف علیه السلام ولې نه پرېږدی یوسف علیه السلام مونږ سره ولې نه پرېږدی د دې واقعې نه دا معلومیږي چې دوی مخکې هم څو پیرې راغلي او پلار ته یې ویلي چې دا یوسف علیه السلام مونږ سره پرېږده چې ځنګل ته یې بوځو هلته میوې بیوې وخورو چکر وله ورکړو خو پلار یې ورسره نه و پرېږده ځکه چې دوی دلته کې وایي وروستو را روان دي دوی وی پلار ته چې ته مونږ باندې ولې یقین نه کوې چې موږ د یوسف علیه السلام نو دې نه معلومیږي چې دوی مخکې هم د یوسف علیه السلام مطالبه کړې چې دوی مونږ سره پرېږده نو دا لس واړه رالل او پلار ته چې کوم دی دغه بانه جوړه کړل چې دا بنیامین دا یوسف علیه السلام مونږ سره پرېږده او دوی به مونږ بوځو دې بالته کې میوې وخوري چکرې به ولګوي خو پلار یې ورته وي چې نه زه یېرېږم چې دی به شرمخ وخوري ستاسو وروستو را روان دي ان یأکله الذئب انی لا یحزنني زه یېرېږم د دې ړومبې خو په دې وجه نه پرېږدم چې زه دته زه ګورم زه خوشحالېږم او چې دیني زه بیا خفه یم او دویمه خبره دا ده چې دی به شرمخ وخوري وی د پلار یې ولې وي چې دا شرمخ به دې وخوري یو وجه خو دا وه چې په قنعان کې شرمخان ډېر زیات خو دویمه وجه دا وه چې د یعقوب علیه السلام خوب لیدلی چې یوسف علیه السلام باندې لس شرمخان دي او لس واړه پې حمله وکړله او چې کله لس واړه پې حمله وکړله نو په دې کې یو شرمخ یو کس راغی او دې د هغې نه بچ کړو د یوسف علیه السلام او دې غونډ چې کوم دی په ځمکه باندې ورننوت نو یعقوب علیه السلام ته پته و چې دا لس شرمخان نور نه یا د ارونه شرمخان دي خو داسې خو ورته نه شو ویلی چې تاسو به یې مړ کئ ځکه د هغې خیال یې ساتو او دویمه خبره د دې وجې ورته نه وي چې که زه دې ته ووایم چې دا تاسو دا شرمخان تاسو به یې مړ کئ نو که په دې موقع کې دې پرېږدي دې په دا بغض او حسد نور سیوا شي په بله موقع کې به یې راله مړ کړي نو د پیغمبري شان مطابق ورته دا خبره ونه کړله چې تاسو به یې مړ